آی پی ایل سسپینډ کېدو کې د نوین الحق غټه فایده وشوه. نوین الحق په اوس تاسو ویرات کوهلی سره په اکشن کې وینئ. د ویرات کوهلی ټیم کې نوین الحق سلیکټ شوی دی. نوین الحق رویل چیلنجر بنگلور والا د جوش هیزلوډ په ځای ایستلی دی. جوش هیزلوډ د استرالیا کلاړي دی چې هغه اوس آی پی ایل ته نه راځي. آی پی ایل سسپینډ شوی واپس ټول تللی وو اوس نه راځي ځکه استرالیا چې کوم ټیم دی هغه د دبليو ټي سي فائنل لپاره سکواډ اناونس کړی دی چې په هغه کې جوش هیزلوډ هم دی. آیا اوس هغه د ورلد ټیسټ چیمپیونشپ فائنل لپاره پریکټس شروع کوي کیمپ لګي یا هغه آی پی ایل نه انکار کړی دی؟ خو جوش هیزلوډ په ځای باندې اوس د رویل چیلنجر بنگلور ټیم د ویرات کوهلی د ټیم نوین الحق ځان سره په سکواډ کې شامل کړی دی. چونکه نوین الحق مخکې په آی پی ایل کې نو سلیکټ شوی، په آی پی ایل کې د نوم راغلی خو یو لوبډلې هم دی نو اغشتلې. نو اوس غټه مقدله دا ملو شو چې جوش هیزلوډ نه راځي آر سی بی لا او کچاري زره جوش هیزلوډ په بالنګ باندې خبرو کوم نو په دې ځل په دې سیزن کې آر سی بی د طرف جوش هیزلوډ ډیر زبردست بالنګ کړی دی. دا ویرات کوهلی د ټیم ته د آر سی بی ټیم ته ډیر خپل بالنګ کړی دی په هر میچ کې وکټ سه هم ایستلی دی او خو اکانومي سره بالنګ کړی دی. نو اوس په د ویرات کوهلی د ټیم چې کم دی هغه به د نوین الحق نه هم عمدغه رنګ ایکسپیکټیشن شاتي چې نوین الحق په موږ د جوش هیزلوډ کمې نه راکړي. نو آیا تاسو په خیال باندې نوین الحق د جوش هیزلوډ غونته پرفارمنس ورکي یا هغه نه بخه پرفارمنس ورکي؟ زموږ خو ورسره نیک خواهشات دي. زموږ یو پښتون ورور دی او د ټي 20 کرکټ ته صرف خپل ځان وقف کړی دی. الریډي د وان ډے فارمیټ نه ریټایرمنټ اعلان کړی دی. د هم صرف د افغانستان ټیم د لپاره هم د صرف په ټي 20 فارمیټ کې اویلیبل دی، وان ډے فارمیټ کې دی نشته دی. د لیګ کرکټ د لپاره صرف ټي 20 کرکټ د لپاره ځان محدود ساتلې په دې وجه باندې دی چې کم فاست بالر کنا نو داغه کیریئر ډیر زیات کم یغله د انجری ډیر زیات مسائل راځي. نو دغه فاست بالر چې کوم وی بیا دا ون ډے گیم یا ټیسټ گیم نشي کولای ځکه ټیسټ گیم کې او فاست بالر دروازه تقریبا چې کم کوي نو دغه 20 ورونه 15 ورونه خامخا کوي چې کله خه مضبوط ټیم سره میچ وي نو دغه 15-20 ورونه د هر فاست بالر په ټیسټ میچ کې راځي. نو بیا یو بالر یې غله انجریان زر راځي نو په هر ټیسټ میچ کې انجرډ کیږي. دغه رنګ ون ډے فارمیټ کې یو خو فاست بالر چې وی غله سو خپل کوټه خامخا پوره کوي او ټي 20 فارمیټ کې صرف د بالر کوټه چې کوم وی سلور اور وي. نو ډیر بالران دا سی وی چې غله انجری زیات راځي نو هغه صرف ټي 20 کرکټ د لپاره ځان لیمیټډ وساتي نو هغه له د انجری راتلو هغه خطر چې کومه ده نور هم ریډیوس شي. نو دغه رنګ نوین الحق چې کوم دی هم ځان صرف خپل ټي 20 کرکټ د لپاره لیمیټډ ساتل دی. ون ډے او ټیسټ الریډي نوین الحق نه کوي. نو اوس نوین الحق په خامخا پریکټس هم شروع کړی او امید ساتو چې آی پی ایل کې د جوش هیزلوډ نه هم ښه پرفارمنس د آر سی بی د لپاره ورکړي او د آی پی ایل ټول لوبډلې چې کوم دي د هغه مالکان چې څومره هم دي هغه له ځان اوخی چې تاسو زه نوم سلیکټ کړی تاسو ځان سره نوم ایښتی دا ستاسو میسټیک و. دله پکار چې ښه زبردست طریقې سره خو فل رودم کې آر سی بی سره ټیم جوین کړي. خیر نور کرکټ چې کم دی بای لک بای چانس گیم دی د خیر وځ گیم دی. نو نوین الحق د لپاره بیسټ ویشز دی.